وی ورځ دې تیره په شومۍ کا شپه له خوا به ورځ دې تیره په شومۍ کا شپه له خوا به خدای به کله راضي کې خانه خرابه. موږ او تاسو له مرګ را روان اما محترمو د مرګ حادثه ده چې په هر سپینګری را روانه ده په هر نوجوان را روانه ده. زما محترمو خدای ناخواسته حدیث کې جناب محمد رسول الله فرمایي چې په دنیا کې یو پولیس انسان گرفتاری نو لاسونو ته ولا هتکړی واچي هغه د الله پولیس چې کوم فرشتي دي زما محترمو په قبر کې به راځي سبا د قیامت په ورځ به د الله پولیس زما محترمو دغه خلق گرفتاری چې کوم خلکو په دنیا کې من چاهي زندگی تیر کړی ده من چاهي په خپل خوغه باندې زندگی تیر کړی ده. من او تاسو مسلمانان یو من کومه کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله نو دغه کلمه چې کومه ورځ نه مونږ ویلې ده زما محترمو وي گردن نهادن زمنګ په دې مړی کې یو رسیدا هغه رسیدا الله او د الله د رسول په لاس کې چې الله څنګه وای د الله رسول څنګه وای من او تاسو به هغه شان زندگی تیرو او کدا سي نه او خپل خوخي کوي د زړه ارمانونه پوره کوي خوخي مون لراځي خوخه دي قران راخلي تلاوت کې خوخه دي نامحرم خزونه خپل سترګې ښکته کې خوخه دي ظلم کې خوخه دي انصاف کې په خپل خوخه باندې چې کم خلق زندگی تیری نو ان قریب به د دې خلکو پکړ زما محترمو د قیامت په ورځ باندې وشي او د دې انسان نیک اعمال او بد اعمال دا به وتللی شي او چې کله په نیکو اعمالو باندې د دې انسان بد اعمالو چابړې وزندار شو بیا به د الله د طرف نه اعلان کیږي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه وینسئ جهنم کې پړ مخې ورغورځوه. الله دې موږ ته فنا راکړي. ما محترمو اوس د دنیا دا زندگی دا یو خوب کتل دي موږ ته دا ټولې کیسې ق تاریخ کاری دا څومره انبیا الله په خپل دین قربان کړ نو هغه فرشتي بم تا ته وی اے بدبختا انبیا در راغلیو کنا صحابه راغلیو کنا علماء د تزاری منتونه کول کنا تا ته غب شپ کاری دا تا ته لوبي ټوکې کاری دي تا ته کیسې ق تاریخ کاری دي ویني سي او الله رسول فرمای دا غي نیول دا غي گرفت بسنګوي. اوس دلتم لږ سوچ دې تم لږ وکیدا ته خو د دنیا په ناز او ادا کې اخته د دنیا په نخرو پیخو کې د دنیا په خواهشاتو کې د دنیا په جوړولو کې بنگلو په جوړولو کې په گاړو اخستو کې په خو کپړو کې په ډیکوریشنونو کې او زما محترم ټوله زندگی وای ورځ دې تیره په شومۍ کا شپه له خوا به ورځ دې تیره په شومۍ کا شپه له خوا به خدای به کله راضي کې خانه خرابه. موږ او تاسو له مرګ را روان اما محترمو د مرګ حادثه ده چې په هر سپینګری را روانه ده په هر نوجوان را روانه ده په هر زنانه را روانه ده د دې مرګ نه زما محترمو محمد رسول الله خلاص شوی نه دی موت به څنګه خلاصي په محمد رسول الله باندې دنیا ورانه نشوا نو زما او صاحب پتلو بس چلو شي جی صاحب د کم کور د پاره چې تا نمونځ پاتې کیږي یاره کور مې دی ته د دین از د کولو د پاره د ایمان د جوړولو د پاره تا سره د یو سیروزی زما محترم ټیم نشتا خو چې کله ملک الموت حاضر یو کی یو سکن بدر طبيعه قتل نشي زما محترمو بیا دې نه دا بچی خلاصول شي نه دې دا خزه خلاصول شي نه دې دا ډاکټر بچی خلاصول شي نه دې دا انجینیر خلاصول شي نه دې بل کم طاقت بیا زما محترمو د مرګ نه خلاصول شي. الله پاک څه فرمایي فلولا اذا بلغت الحلقوم چې کله د انسان دا روح دی حلق تر ورسی کنه ټول زما محترم داسې عاجز ناشتي وته خړی خړی ګوري عاجز ناشتي وای تا چې بل باندې د خاور ډېرې جوړ کړو دغه شانتي په پتا هم ووري خوري اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به د خپل مرګي هم ووري عجیب رحمان نظر دې د کتو دې چې مرګي په دنیا شتا او تلا خاندي. تمام محترمو هاي 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 فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون او خلق وتناستي نظاره کوي اجي سيب زن قدن دي اجاني زن قدن دي نوجوان زن قدن دي د پیغلی جنې زن قدن دي خسته خستم لاړو بدرنګم لاړو مالدارم لاړو صحتمندم لاړو زما محترمو بیمارانم لاړو عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه ته چا زهر ور کړیو ټول خلق عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه نگیر چاپیره ناشتي سچلنه اوس به عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه وفات کیږي با هغه کی ناستو وای تاسو زما د مرګ په انتظار ناشتي چې زما مرم ولی چې مالې زهر را کړی دي زکا
و چې دا چاله زهر نه دی ورکړي دی بمري دی نه پاتې کی. تاسو سوای چې ته صحتمندي تبا نمري. الله اعلان دی کل نفس ذائقه الموت. ذائقه باجی سے د مرګ سکی هر سارا کون کې د مال کې ذائقه مونږ سکو کنه لګټې می تیر شي ام دغه شان بد مرګ ذائقه سکو. نو په دې ترتیب سره بیا عالم برزخ یو د دنیا نه قبر طرف ته دروازه بل د قبر نه دروازه آخرت طرف ته ده. مونږ او تاسو ته کیسې تاریخ کاری. یو بزرگ په یو ادیره تیریږي आवाज کوي او قبرستان والو سهالم دی د یو قبر نه ولا आवाज راغی وای سم د حال تاسو ته خو چې کله دی راوړي بیا به پته لګي کله دی راوړي. اوس مونږ ژوند دیو نن د زمکه د پاسه ناستیو والله العظیم یو ورځ به د دې زمکه د لاندې مونږ او تاسو لیکن مونږ ته پته نه